बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ډیرو ګرانو قدرمندو عزتمندو کتونکو او اوریدونکو زه د صوبه خیبر پښتونخوا صاحبزاده سہیل جاوید. ګرانو کتونکو نن باز تاسو سره په دې ویډیو کې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د امن او امان حواله سره یو څو ضروری خبرې کوم. خو دې نه مخکې چې زه خپل ویډیو شروع کوم تاسو ټولو ملګرو ته دا خواسته چې زما دا ویډیو سبسکرایب کې لایک کې کمنټ کې او کې دي شي نو شیر هم کې. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو ته پته ده د تیر ډيري مدینه زمون خیبر پښتونخوا چې کومه ده د امن او امان حواله سره د عدم استحکام شکار ده او د هغه بنیادی وجه ده چې په ملک کې د دهشتګردۍ داسې واقعیات بکیدل په ماضی کې چې د هغه اثرات په صوبه سرحد باندې یا په صوبه خیبر پښتونخوا باندې چې مخکې وته صوبه سرحد وي او زمونږ د صوبه خیبر پښتونخوا ده نو د خیبر پښتونخوا کې به د افغانستان کې د امریکای او د اتحادونو چې کم جنگ او د دهشتګردۍ خلاف هغه په وجه باندې د صوبه خاص طور باندې به ټارګټ و او په دې صوبه کې او د دې صوبه په خارونو کې زمونږ د صوبه دارالخلافه چې کم پیښور دی د سره نور کمی ضلع چې زمون کم دي اضلاع د دې صوبې چې کم دي هغه کې بمداد دهشتګردۍ مختلف واقعیات کېدل په پولیس پاټو باندې به حمله کېدې او داسې به بم بلاستونه کېدل او دا یو داسې صورتحال چې په دې کې عوام ډیر زیات جانی او مالی نقصانات چې کم دي دهشتګردۍ په دې جنگ کې چې کم دي دا کړی دي او ډیر زیات د زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیس کم افسران چې کم دي او ځوانان چې کم دي په ډیر ګڼ تعداد کې کوم ګورو ډیر تاریخ ته د هغه د شهادت په مرتبه باندې فائز شوی دي او ډیر داسې زمونږ ځوانان دي افسران دي چې هغه یو قسم د معذورۍ په حالت کې دي د دهشتګردۍ د جنگ په سلسله کې. ګرانو کتونکو د امریکای د خطې د ځنا دغه د تلونه پس هم د صوبه چې کومه ده لا بدستور د دهشتګردۍ په لپیټ کې ده او تاسو ګورئ چې د صوبه خیبر پښتونخوا په مختلف اضلاع کې چې کم دي خصوصا په جنوبي اضلاع کې چې کم دي هغه په پولیس پاټو باندې حمله کیږي یا زموږ نور چې کم لا انفورسمنت ایجنسی دي داغي په قافلو باندې یا داغي په ځوانانو باندې حمله کیږي او هغه چې کم دي شهیدان کوي. په دې واقعیاتو نه پس د دهشتګردانو د دې حملو نه پس په صوبه کې زموږ چې کم دي سرچ اپریشن کیږي او په دې سرچ اپریشنو کې چې کم دا ملک دشمنانو خلاف دي په دې اپریشنو کې زموږ ډیر افسران او ځوانان کو هغه د فوج دي کو هغه د پولیس دي بالخصوص زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس نو دا ډیر زیات په ګڼ تعداد کې لګیا دي په دې واقعیاتو کې زخمی کیږي او ډیر پکې شهیدان کیږي. زموږ د فوج ډیر ځوانان چې کم دي او ډیر افسران چې کم دي هغه دی وخت کې په مختلف محاذونو باندې د دهشتګردۍ خلاف جنگ کې چې کم دي هغه کې مصروف دي نو هغه هم لګیا دي شهیدان کیږي او ډیر ګڼ تعداد کې لګیا دي زخمی کیږي. خو دې سراسره چې کم زمونږه سرچ اپریشن په صوبه کې کیږي نو هغه کامیابی ته هم هغه زمونږ ایجنسی چې کمی دي یا زمونږ کوم ادارې چې کمی دي د لا انفورسمنت ایجنسی چې کمی دي قانون نافذ کولو ادارې چې کمی دي دا د دې خلاف داسې موثر کاروایی کوي چې دغه دهشتګرد خلک چې کم دي چې کم د ملک قوم سره لوبي کوي او په ملک د عدم استحکام پیدا کولو کوشش کوي نو د دغه خلاف باقاعده هغه په دې کاروایی کوي انجام تم رسول دي. ګرانو کتونکو کو زه دا وایم چې د وخت کې هم په مختلفو اضلاع کې خصوصا چې څنګه موي په جنوبي اضلاع کې دهشتګردانو د طرف نه زمونږ په فوجي قافلو یا زمونږ په پولیس پاټو یا پتاڼو باندې حمله کیږي او د دې خلاف هم کاروایی لګیا دي شروع دي. د دې نه د ښکاري چې د صوبې پس اضلاع کې بالخصوص په جنوبي اضلاع کې د دهشتګردو خلاف مؤثر کاروایی چې کم دي هغه لا جاری دي او قانون چې کم نافذ کوي هغه دارو مشران چې کم دي هغه دا کوشش کوي او لګیا دي دا کوششونه تر اوسه پورې کامیابی ته هم رسی او لګیا دي رسیږي چې په هغه ځای کې امني او د امن امان قیام د پاره مقامی چې کم مشرانی مقامی چې کم خلکی کم محب وطن خلکی نو هغه په تعاون سره د امن امان کوششونه چې کم دي هغه جاری دي او لګیا دي التا ډیر کوششونه کامیاب شوي دي ډیر ځینو کې امن راغلی دي او عوامو چې کم دي هغه د سکون یو دغه محسوس کړی دا. ګرانو کتونکو د سره سره بزداوی ما چې دی
دې وخت کې دا حالات چې کوم د صوبه خیبر پښتونخوا دي د امن او امان حوالې سره نو مجموعي طور باندې دا تسلی بخش ورته موږ ویلی شو ولې چې یو څو اضلاع کې کم لګیا دي کاروای کېږي نو هغې کې د امن او امان مسله شته اورال په صوبه خیبر پښتونخوا کې دې وخت کې د امن او امان اجتماعي چې کم یا مجموعي چې کم صورتحال دی هغه الحمدلله ډېر ښه دی او دا د عوامو دپاره د دې صوبې اوسېدونکو خلکو دپاره ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې زمونږ ادارې چې کم دي خصوصا زمونږ افواج دي مسلح او کو زمونږ پولیس فورس دي نو د دې په وجه باندې نن عوام چې کم دي کم سے کم په خپل مرزه باندې خپل کاروبارونه کوي خپل کورونو ته ځي او داسې اس قسمه سنگینه واقعات یا داسې سنگین جرمونه چې کم دي د دهشتګردۍ حوالې سره هغه الحمدلله دې وخت کې نشته او دا ډېره ښه خبره ده ګرانو کتونکو زه به دا ووایم چې دې وخت کې به دستور اضلاع کې چې کم دی بالخصوص ټارګټ کلینګ چې کم دی دا کېږي او ډېر زیاتې واقعات د صوبې په مختلفو اضلاع کې چې زمونږ صوبه دارالخلافه پېښور پکې هم شمار ده په دې کې او دغه شان 400 ضلع کې دغه شان نوخار کې مردان کې زمونږ دی ملکنډ ایریاز چې کم دي دی خوا نور زمونږ خیبر ډسټرکټس چې کم دي مومن ډسټرکټس چې زمونږ کم دي نوې چې کم شامل شوي دي نو دې طرفونو ته کو تاسو وګورئ نو داسې ډېر واقعات دي چې هغه کېږي او هغه قتل و غارتګیري په هغې کې زیاتتر چې کم واقعات کېږي هغه یا خدا ذاتي دشمني او عداوتونې په هغې باندې کېږي او نن سبا ډېر زیات یو بل طرف ته رجحان راغلی دی او هغه د رهزنۍ دا وارداتونه دي چې دا تقریبا زما په خیال دې وخت کې یو قسم عام کېدو طرف ته روان دي نو د دې څه دبا پکار دی ولې چې په مزاحمت باندې لګیا دي شهریان چې کم دي زمونږ د اضلاع یا د پېښور د یا د نورو اضلاع چې کم دي هغه لګیا دي په دې واقعاتو کې مري